अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو او اوریدونکو زه ستاسو قربانه همیرا پروګرام کور ښایست کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله خپل ژوند به ښه تیروئ، ښه صحت سره، ښه خوشحالو سره. نن ورځ د 6 نومبر چې کوم دی دا ډیر یو مهمه ورځ ده زموږ ټولو دپاره چې 1947 کې جموں کشمیر سره کم ظلم شوی نو په ټوله دنیا کې هغه په نن ورځ باندې یادېږي او یوم سیاه په توګه لمانځل کیږي. او موږ ټول پاکستانیان چې دی د هغه ورځ نه تر اوسه پورې دا 78 کاله وشو، اوس هم په دې ازادۍ جدوجهد کې کشمیر سره یو. دینا وړاندې مونږ چې دی تاسو اوریدلو په ریډیو باندې 89.4 او د پېښور نه بهر 96 فریکوینسي باندې، او اوس تاسو مونږ په ریډیو باندې هم اورئ او ورسره چې دی په فیسبوک سونو پښتونخوا پیج باندې تاسو ما لایف هم کتی شئ، لکه دا پروګرام کور ښایست تاسو کتی شئ. نن موضوعونه هم زمونږ څومره چې دی ګران دا اوریدونکي دي کتونکي دي ټول خبر دي، ولې چې مونږه لګیاو په دې باندې ما او فاطمه اعظم په دې خبرې کولې او تاسو ټولو ته به ډېرو خلکو ته زموږ چې دا مشران د پروګرام ګوري اوري او څومره هم زموږ طالب علمان دي ته به پته وي چې نن ورځ څومره مهمه ده چې کله د پر صغیر پاک و هند تقسیم کېدو نو هغه وخت کې هغه علاقې چې کوم کې د زیات ولس چې یا موږ ورته میجورټي وایو هغې ریفرنډم شوی، ولې چې 3 جون منصوبه کې یو دا هم چې د خوښه ورکړی شوی یو چویس ورکړی شوی چې هغه ځای نه کوم ځای کې د ولس چې کومه خوښه یې ابه هغه ملک سرځي یا پاکستان یا د هندوستان حصه به جوړیږي. پاکستان او هندوستان خو بیل شو، راله د کشمیر مسله. نو کشمیر کې د هغې حکمران خو چې دی یو سکھ هندو هری سنگھ، خود ولسی چې د 70% مسلمانانو. نو پهله خو هغه دا ویلې چې ټیک دا زه به چې دی دا مسلمانان دي نو دا به مسلمان ملک سره دا الحاق کوي، خو وروسته خپله خبره بدله کا هندوانو سره د شپې معاهدې وکړلې او ولس کمولو لا د مسلمانانو میجورټي کمولو لا څومره خلک دي شهیدان کو 2.5 لکه خلک په دې یو ورځ کې دي شهیدان کړل مسلمانان، نسل کشي شروع کړ، قتل عام یې شروع کړ چې د دې آبادي ختم شي. او داسې 600 پورې بسونه دي ډک کړل د مسلمانانو نه، هغه کویټه ته مجبوره شو هجرت باندې. څومره پلاران رونه و چې هغې د عزت د خپل خویندو میندو د لوڼو بچ کولو دپاره هغو خپل لاسه قتل کړل، څومره خویندو میندو خودکشي وکړه چې هغې د عزتونه په امان نشي. نو دې حوالې سره به تاسو سره خبرې اترې کوو. څوک زموږ دا پروګرام اوري او هغې سره ډیجیټل موبایلز هم دي او ما کتل غواړي په پروګرام کې، نو بالکل تاسو چې دی په فیسبوک باندې سرچ آپشن دی په ټاپ باندې هلته لاړ شئ، سونو پښتونخوا ولیکئ نو تاسو به دا پروګرام چې دی لایف هم کتی شئ. ښه نو خبرې روانې دي، خو دا خبرې به صرف زه نه کوم، ما خو د خپل اظهار وکړو څومره هم چې دی مونږه اظهار وکړو یا خبره وکړو دا کمه ده، خو بېشکه پاکستان د پاکستان فوج د پاکستان ولس دا ټول چې دی کشمیر سره مونږه په دې ورځ باندې نه هره ورځ ورسره مونږه یو ځای 78 کالونه دا جدوجهد روان دی او مونږ ورسره یو تر څو پورې کشمیر چې دی نه ازادیږي هغه پورې به مونږ یې سره وو. ISPR یو ښه شانتي ملي نغمه هم چې دی په دې باندې جوړه کړې د دې ځله چې کشمیر ہمارے خوابوں کی تعبیر، کشمیر هم غواړي چې هغې آزاد شي، مسلمان ملک دی، مسلمانانو سره شي، پاکستان سره شي. تاسو نه به هم رای اخلو، تاسو کال کولی شي 09152541143 باندې او موږ سره د خپل څومره احساسات دي یا څه هم دي د هغې اظهار کولی شي. یو کال اخلو ګورو څوک دي موږ سره کم ځای نه. هلو السلام علیکم. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مخلص صاحب ستاسو کال ولګېدو په لایف هم یو موږ په فیسبوک باندې پهلنی کال ستاسو وایه یقینا چې ما په ریډیو اوس آن کړله دا ستا چې کومه خبرې کړې د کشمیر حوالې سره جی جی
بالکل 2-3 منټه کېږي چې ما ریډیو آن کړله او بس د ستا اواز مې واورېدلو. یقینا چې ما ورته چې د کور ښایست کوم ته راوړي چې په غرمه کې خورجانې ستړي مه شئ. ډېره یقینا ما ویل چې دا خو راغلې ده د خیره مخکې خو نه وایه 1 بجه باندې خو موږ خپله پروګرام کاټو یا وینه مخکې جی جی دلته بان والا ضمیر سوراني دي که نه هغه پروګرام کوي 1 بجې راته صحیح هغې نه بعد بیا ستا پروګرام بیا خو اذانونه شي یا نعتونه شي پکې ټیم هغه خراب شي که نه. کشمیر فلم چې خور یقینا د برداشت د دومره ظلم د دنیا په مخ شوی نه لکه کم ظلم چې د کشمیر د عوام سره بیا خاص د مسلمانو سره بالکل یقینا وبل کشمیر سره انشاءالله همیشه به موږ دا غم منو کوو. هر کال به یې انعام کوو ځکه چې مسلمان وروڼه دي زموږ لکه ورسره به کار هم ده خو بیا چې کم ظلم هندوانو ورسره کړی دي که نه هغې انتخایي ظلم کړی دی خور. بالکل دا چې لکه افغانستان ګوره زموږ ګاونډي هېواد دی موږ څومره قدر ورکوو که نه. بس هغه د خدای په لار باندې چې نن اخري میټینګ دی په ترکي باندې کېدای شي چې تا څه نتیجې راوځي که نه. بالکل موږ به ښه امید لرو. یقینا چې موږ په دې خوشحالېږو افغانان زموږ وروڼه خویندې دي ټول او زموږ د افغانستان ډېره پخواني دوستي ده ډېره پخواني دواړه مسلمان هېوادونه دي بالکل د دې سره به زموږ کاروبار او د هغې کاروبار او د هغې معیشت زموږ معیشت به ډېر ورسره ښه او که تعلقات روغ شول او خبره یې ومنله چې دا به بالکل د افغانستان خاوره به د تاسو خلاف نه استعمالېږي انشاءالله. خور جانې ټیم دې زیات تا اغلب ستا ته ډېر سلامونه پتم اعظم خو به تللی وې هغې ته ډېر سلامونه وعلیکم السلام او هغې نه بعد چې کم دی زموږ عزتمن قدرمن امین خان افریدي انوار محمدي شیر افریدي سیف الله خان دی او پیر زعفران دی او اقبال سیال پروګرام اوري او په بډابیره کې چې کم زموږ مشر دی خوشدین خان دی او ادریس خان هغه پروګرام اوري او هغه پرون مې ګاڼه غوښتې کله چې د پروګرام آن ختموي په هغه ټیم کې دی که په تجدیدان باندې مې ورو مشغولېږه اوس زه خفه کېږه بله ورځ به راشم. صحیح ده زموږ پروډیوسر صاحب دا واورېدو پلی به کړي تاسو ته دا ښایي چې کله ځې نو دا به سپیشل خوشدین خان او ادریس خان ته به بډابیره کې ډالۍ کړي. بالکل ډېره مننه خور یو جهان مننه الله دې خوشحاله کړه او غمونو نه آزاد الله په امان. بالکل مونږ د دې فرمایش هم واورېدلو زمونږ پروډیوسر صاحب واورېدو بیا به دا وچلوئ. ښه نو همدا خبرې دي د خلکو چې دا مینه ده چې هغې کال وکړي خپل چې څومره هم خلک دي هغو ته سلامونه یا ښه شان سندره ملي نغمه یا څه هم دي هغه ډالۍ کړي نو دا هم یو لحاظ نه مینه ده چې وګورئ د دې ریډیو د لارې چې دی خلک یو بل ته ډالۍ کوي او دغه کوي. یو بل کال به واخلو چې څوک دې موږ سره څه ویل غواړي. هلو السلام علیکم. جی څوک خور او کم ځای نه؟ هلو ما ته لګي چې دا کالر چې دی دا زموږ خور وه خو ورکوړې شان داسې رو شانتې هلو یې کو بس بیا خبره یې ونه کړه او کیدای شي لاین هم کټ شو. یو بل کال به واخلو ګورو څوک دې موږ سره څه ویل غواړي. هلو السلام علیکم. د خپل وجود نه راته ګران کشمیره د خپل وجود نه راته ګران کشمیره هم مې ځیګر هم مې ځان کشمیره سود مې د زړه او د ځیګر پکېږي سود مې د زړه او د ځیګر پکېږي څومره اوچت لري په شان کشمیره او که مې اغیار وجود ټوټې ټوټې کي بیا به م په جار وایم جانان کشمیره زبردست او یو ځل په ننګ چې ستا شهید شمه زه بل مې په زړه نشته ارمان کشمیره او د تن په وینو به زه تا ساتمه ولې چې ته یې زما ځان کشمیره. زبردست. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک رو کم ځای نه شروعات خو ډېر زبردست وکړو. مننه عزتمند شي منور شاه ګوهر خبرې کوم د ګرګار نه. جی منور شاه صاحب تاسو به څه ویل غواړئ؟ بس دا وینا وه زموږ د زړه او دغه دی چې موږ ورسره سات ورکوو انشاءالله کشمیریانو سره دا زموږ وروڼه او خویندې دي. بالکل بس هر سړی خپل کار وي هغه خوشحال بابا وي هر سړی پیدا دی خپل کار لره که نه
مونږ به د قلم په ژبه د دې اواز اوچتو د خیره، تاسو به د میډیا په ذریعه دغه کوئ، نو مونږ ټول به دې لپاره یو اواز اوچتو ان شاء الله ان شاء الله بالکل. بس الله دې ډېر عزتمن او آمین. ډېر ښکلی پروګرام او ډېر دغه فاطمه هم زما طرف نه سلام کوم. وعلیکم السلام. ډېره ښه ملګرې ده او د خور په شان ده. ډېره مننه. ډیره مننه. زبردست. همدغه شانتې مزه کوي چې بالکل دا زمونږ راکالس چې کله ټو د پوینټ او زبردست خبرې وکړي که نه، نو خلکو ته پیغام هم ورسوي او نورو ته موقع ملاو شي چې ای کال وکړي. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک اور کم ځای نه؟ محمد یوسف خبرې کوم د تاکالبالا نه. جی محمد یوسف صاحب، تاسو به څه ویل غواړئ؟ یاره چې زه خو دا خبره کوم چې دا هندوان همیشه لپاره دا ډېر مکار خلک دي او لوندې د پخوا نه که نه. جی نو دې لپاره بس الله دې مسلمان نه په هر ملک کې اتفاق او اتحاد وکړي آمین او الله پاک دې مسلمانان ټول یو موټی کړي آمین. او چې دا ډېر ظالم قوم نه دی. که چې تاسو دا کومه خبره وکړه دې ورځې مطابق، نو دا ډېر ظلم د هرې سنګ دی. زما سره زړه اوس هم داسې په دعا کې چې د خدای هلاک او برباد کړي چې بیا د کوم ظلم او زیاتې کړی دی که نه. یاره چې د قابل برداشت نه خبره بار ده. همداسې ده بالکل. چې ځکه چې ظلم خو ظلم وي، نو د ظالمانو الله پاک سزا ورکوي. نو دا د مسجد زما اشاره دی کابل ته ده که نه. هندو ملګرتیا نه ده پکار، دا مکار قوم دی، لکه دوی همیشه مسلمان نه نقصان ورکوي که نه. بالکل. دوی مسلمان دوست جوړېدی نه شي او همیشه پر مسلمان خپلو کې جنګي. دا د دې پخوا نه د ځکه چې الله پاک چې ته مکار وي، نو هغه به وي مکار که نه. بالکل. نو چې بس نو خو زه بس تاسو ته ستاسو ټول ټیم ته سلام کوم. وعلیکم السلام. بس تاسو ډېر ماشاءالله، بس تاسو ټول پروګرامونه د کور دپاره ډېر ښایسته پروګرام دی، لکه د ټول زنانو دپاره، نارینهو دپاره دوی کې ډېر عبرت او صبر خلکو ته میلاویږي. ډېره مننه ستاسو چې تاسو دا پروګرام خوښوئ دومره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل دا بهترین خبره وکړه او چې کومې خبرې ته اشاره م وکړه هغه پیغام هم ټول واورېدو چې همداسې ده چې دا کافران چې دي دا هېڅکله هم د مسلمانانو د دوستان نشي کېدی. موږ ته پکار دی چې موږ یو موټی شو، د خپل مسلمان ورونه یو بل سره چې دی که نه ښه شو، نو موږ به په دنیا کې هم ډېر ښه شو. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خور او کم ځای نه؟ مریم. جی مریم. د کم ځای نه؟ مشتکار ده. جی مریم وایه څه به وی؟ تاسو سره خبرې وکړو. بالکل وکړه خبرې، چا منع کړې؟ زه خو خوشحاله یم چې تا کال وکړو. ما په خیال لږ ساعت مخکې هم کال تاسو کړی بیا هم خبرې ونه کړې. هغه ټایم پته نه لګي، کال کټ شو. صحیح. زه هېڅ خبره نه درسېږم. اوس وایه څه ویل به غواړې؟ ځوان ته 3 ورونو ودونه جرابې نه شي. زه ولې نه خامخا 3 ورونو ودونه نه دي ویل څه وکړه بیا راسره ټایم نه دغه د روانې تول نه دغه بل لګي. څنګه؟ د روانې تول نه دغه بل لګي. نو چې دا 3 رونو ودونه دي پکار دی چې خونچه ته دې سټوډیو ته راولېږې. څوک؟ خونچه زه وایم وریجې. اواز مو کټ کټ څنګه؟ اوس اواز کټ کټ شو. صحیح دی، صحیح وایي. اوس وایي ما ویلې مل چې د 3 رونو ودونه هم دي نو وریجې به بیا سټوډیو ته رالېږې که نه؟ ولې نو مړه؟ بس صحیح شو، بس صحیح شو. ټیک ده دا خو زما به انتظار وي. دویم بس راشئ که نه؟ صحیح ده ولې نه؟ صحیح نه ده که نه؟ نه راځي، ما ته پته ده. ښځه زه نشم راتلی د سټوډیو ته، خو ته رالېږلی شي که نه؟ نو ما دغه ځای څه لیدلی دی؟ او دا خو تاسو ډېر نږدې دی، ته په ورسک روډ باندې یو موږ هم یو. نو زه خاص ورسک روډ سره نه یم که نه، زه ورسک روډ هغه کالونی پېژنې، کالونی سره یم. صحیح ده بالکل. بس داسې وکړه چې ته ټي سی ایس والا ته ووایې سرو پښتونخوا ته دا ولېږئ پېښور سټوډیو، هغه ته به پته وي. مړه زه نشم درتلی خو. زه صحیح ده مریم، هېڅ خبره نه ده. بس الله پاک د ستا د رونو واده په خیر باندې وکړي، دا غټه خبره ده.
مل چې راغلی دی نو صحیح ده، ډیره مننه. دا هم د دې مینه وه چې دی دومره انوایټ کو او یو بل کال به واخلو، ګورو څوک څه ویل غواړي موږ سره. هلو، السلام علیکم. هلو، د لږ اواز اوچت کړئ. وعلیکم السلام. څوک ورور کوم ځای نه؟ جی حیدر، څه به ویل غواړې؟ الحمدلله بالکل ښه یم. تاسو لږ اوچت اواز نه خبره کولی شئ چې زه بیا صحیح واورم؟ جی 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 زمونږ پروډیوسر صاحب هم موږ سره ناست دی. جی ولې نه، خامخا ستاسو سلامونه به ولې نه کوو. جی بالکل، زه بالکل ښه یمه. ټاپک چې دی نن د کشمیر حوالې سره دی، نن یوم سیاده نو. جی پوه نه شوم زه. ټاپک چې دی نن د دغه حوالې سره دی، موږ د کشمیر حوالې سره خبرې کوو. د 6 نومبر چې کوم اهمیت دی زموږ ټولو دپاره. ډیره مننه حیدر، تاسو چې دی دپاره چنار نه کال وکړو. زه به دا ووایم چې بالکل دا څومره هم مسلمانان دي په ټوله دنیا کې چې د یو مسلمان په کامیابۍ باندې څنګه خوشحالیږي. څنګه موږ نیویارک کې وکتو چې ناظم اعلی شو زموږ یو مسلمان. نو دغه شان چې کله په بل مسلمان باندې یا په بل مسلمان ملک باندې ظلم زیاتی کېږي لکه غزا کې، کشمیر کې، نو په دې باندې هم بیا چې دی کره موږ ټول زړه خوږېږي. لږ بل کال به واخلو. څوک دي موږ سره څه ویل غواړي؟ هلو، السلام علیکم. ما ویل دروغ به وي رښتیا خفه ده. ما ویل دروغ به وي رښتیا خفه ده، او د زړه د کوره مې رڼا خفه ده. بس زه په دې یو خبره پوهه نه شوم، بس زه په دې یو خبره پوهه نه شوم چې زندګي ولې له ما خفه ده. السلام علیکم همیرا خورجانې، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام فرح خان، زه ډیره خوشحاله شوم چې تا کال وکړو. نه شکر دی، ومې کړو لږ شان شو رانه مې شوله، هاسپټل ته تللی وم، هسې ګنټه خو رانه مې شوله، اوس راغلمه تقریبا 1 بجې باندې. صحیح، نو طبیعت د اواز نه هم لګي چې خراب دی. مری مې هم داسې خوږېږي، تبه مې هم ډېره زیاته ده. بس دا موسم بدلیږي که نه، د دې په وجه هم داسې کېږي. ما داسې کړي وو چې پرونه بله ورځ مې کباب راوړی، هغې باندې مې نارنج هم اچولې، مې پسې یخې اوبه وڅښلې، بس ځانله مې په خپله بیماري جوړه کړله. بالکل، کباب باندې چې دې اوبه نه وی څښلی بیا به هم ښه وی. نه بس اوبه مې پسې تازه چې روټۍ پسې اوبه ونه څښم، زړه ته مې بیا روټۍ نه کېږي، خو بیا مې د شو ته ټایم راورسولو ځان. زه ډېره مننه فرح، موږ به درته دعا کوو چې الله پاک درله صحت درکړي. نور حکیم بھائی ته هم ډېر سلامونه. وعلیکم السلام. ټاپک دې هم ډېر ښکلی راوړی دی همیرا خورجانې. ډېره کافر مننه. چرې نه غواړي چې زموږ مسلمانان کامیاب شي. بالکل مسلمانانو نه پکار دي چې د کشمیر سره اوږه په اوږه ودرېږو. هغه ډېر اوسه پورې نن غریبانان فساد دي، ډېر ژوند تېروي. هر مسلمان نه پکار دی که هغه پاکستان شي، که هغه ترکي شي، که هغه سعودي شي، چې کشمیر د دې مسلو نه آزاد کړي. بالکل همداسې ده. هلته هم زموږ خویندې میندې دي لکه څنګه موږ یو غریبان بې ګناه څومره خلک پکې شهیدان شول، نه یې ګناه شته نه یې جرم شته، صرف جرم یې دا دی چې مسلمانان دي. همداسې ده. او بس همیرا خورجانې بخښنه درنه ډېره غواړم، زه به یو 2-3 هفتو دپاره ځم درنه. هېڅ خبره نه ده، بس چې ته روغه جوړه یې دا غټه خبره ده. بس زه به دې ډېره مس کوم، یادېږي به راته ډېر زیات. زه به هم ستا دا کال مس کوم، خامخا ستا چې کوم نظمونه ته شعر کې. او بس انور خان کاکا ته هم سلامونه، او دعا کې مې یاد ساته، او یادوه مې هم په شو کې لږه په خوشحالېږم چې زه همیره خو مې یادېږي. ولې نه، خامخا به دې یادوم. زه خو به ستا کال مس کوم نو یادوم خو به دې. او بس زه به دې هم ډېره مس کوم، او بس تاسو ټول منیجمنټ زه ډېره شکریا ادا کوم، ما ته ډېره مینه او ډېر عزت راکړی دی. الله دې نوره کامیابي ورکړي. امین. خاص کر نور حکیم بھائی نه زه ډېره خوشحاله یم، الله دې ژوند ورکړي. تاسو نه ډېره زیاته خوشحاله ده، دومره ډېر دعاګانې درته کوي.
زکیه خان خور نه او تاسو نه بیل ډېره زیاته یقین وکړه زما سټوډیو کې چې تاسو سنو اف ام دی نور حکیم بای دی او تاسو یو زکیه خان خور د زما فیورټ ارجګان دغه دی. Thank you فرح خان. بس دعا کې مې یاد ساته او زکیه خان ته انور خان کاکا دا ټولو ته ډېر سلامونه او ماته د ټول مینوال بخښنه کوي. اوکې د الله په امان. الله په امان. وعلیکم السلام. ستاسو سلامونه هم ټولو ته ورسېدل. بالکل د انسان لایف کې کله کله داسې پوینټ راځي چې هغه غواړي چې بس مونږ بالکل یو سایډ ته شو ځان له شو نو دې کې ډېر څه انسان فګر آوټ هم کي وګوري چې یاره څه مسلې دي د هغې حل څه کیدی شي همغه څه ولې چې په ډېر زیات په کارونو کې چې انسان بیزي وي بیا هم ډېر ستړی شي او داسې څه د هغې د ژوند مسلې هغه بیا ترې نه حل کېږي ولې هغه الریډي دومره ډېرو خبرو کې انوالو وي نو دا ځان له کېدل هم څه بده خبره نه ده څه لږ ټایم دپاره خو موږ به بالکل مس کوو فرح خان کال یو بل کالر دی موږ سره ګورو څوک څه ویل غواړي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. فرح خان او فاطمه اعظم ته سلامونه. وعلیکم السلام. جی څوک اور کم ځای نه؟ ملنګ استاد شفقت سروکري. جی څوک یو ځل واپس دا نامه ووایه. ملنګ استاد شفقت سروکري. جی ملنګ استاد تاسو به څه ویل غواړئ؟ بس تاسو مې د څه په دې باندې کشمیر په باره کې جی او نن چې ورځ د 6 سپتمبر دی کنه بالکل نومبر تاسو په دې ښه خبرې کړې او ډېر نه خبر کړو ډېره مننه تاسو دغه چې څومره دغه د هندستان چې څومره هڅکندې دي هغه ټول ان شاء الله به ناکامي کیږي ان شاء الله. د دې چې په 65 کې کمې کړې په 71 کې کمې کړې هغه خو موږ ته یاد دي هغه خو موږ ته معلومات دي او د دې شي نو موږ ته چیرې د کشمیر کوم ورځ د تور ورځ مانځلې شي د دې په اړه کې یقینا چې ډېر ظلمونه په دې کړی دي دې دغه والو او اوس هم روان دي په او لا اوس هم پر روان ځکه چې موږ دغه ورو کنه خبرونه ده دي او د دوی خو خپل دغه چې کوم د حد درمای چې دی خو دوی نه ودرې بالکل په شکل باندې دوی تنګول کوي او په شکل باندې دوی پازابول کوي د خلکو او د دوی او سلوت هم سلام کوم او تکړه دي ته وسی ته تندرست ته وسی او زموږ چې څومره دغه د ملک او عوام دي په پوهه سرکاري ادارې زموږ موږ ټول دوی سره په خوګه ولاړ یو د دوی په هر قسم مرسته ته موږ ان شاء الله ځان ورسو ان شاء الله او تکړه او تندرست وسی او چې خبره دي غیر مذهب ته نه کوي مخکې امرګری هم ویل کنه چې غیر مذهب د چا دوستان کیږي نه دا خو د قران نه ثابت ده الله تعالی ویل چې دا هیڅ کله داخل په دوستای منی سي تاسو دا زموږ دوستان کیږي نه او کوي نو هم دا د وخت لپاره به یو څه مطلب لپاره مقصد به دي بالکل نو نه دی په کار موږ لا چې دی باندې دغه کو او دوی کا غي سم نشو کولای دوی له دواګانې کولای شي بالکل الله دې دې خواندې مې د سرتور نه کړی کی الله دې کور باندې آباد لري الله دې دغه ظلم نه په هر قسم او په زرګات کرته باندې امان سره وساتي امين او بس نور کوم څه تاسو سلامونه کوم پټ خاندي وای بس سلامونه کوي وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دې وز الله عزت منه کا خدای راته وسه د الله په امان. الله په امان. جی ډیره مننه. همداسې دا د مسلمان سره د کافر دوستی یو مقصده پوری یا لږ سات د پاره وي ډیر موږ نشو ویلی چې هغه موږ سره مخلص وي خو موږ ته پکار دی چې موږ یو بل سره خو مخلص شو کنه مسلمان هم د بل مسلمان په کامیابی باندې که خوشحالي دل شروع شو هغه مرسته شروع کنه موږ به ډیر مخکې لاړ شو. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. باجی څنګه له تاسو خی باجی؟ الحمدلله زه ښه یم. څوک رو او کم ځای نه؟ ډیره مننه شکریا باجی. زه هم ممتاز باچا خبرې کوم د تخبینه. جی ممتاز باچا صاحب تاسو به څه ویل غواړئ؟ خیر دی ډیره مننه. بس تاسو پروګرام څنګه په پیل ځل کارو کو پروګرام مې ډیر زیات خوښ شو جی نو ورته مې کار وکړ جی. ډیره مننه ډیره مننه. الله دې تاسو عزت وکړي. تاسو زموږ دا پروګرام خوښ کو پیل ځل هم پکې کالم وکړو او جی تاسو پروګرام ته ما پیل ځل کارو کو ډیره مننه جی. او جی بس پروګرام خو نور اورم چینل او بس تاسو پروګرام ته دا ما پیل ځل کار دی په ډیر خوشاله شوم چې کالو لګي تاسو سره خبرې وشي باجی. ډیره مننه. نن بس ویل غواړئ تاسو پیلنې کال دی څه خو به ظاهري خبره ده اظهار کوئ د خپل رای د خپل سوچ. یری جی بس زه به دا ووایم که نه لکه څنګه څونه مسلمانان دي که نه بس الله پاک دې ته خیر پیښي که نه او الله دې دا د کافرانو د ظلم او زیاتي نه وساتي او موږ به دوا بولو که نه لکه کشمیر
د دې زمانې نه روان دي او مسلمانانو باندې ظلمونه کېږي که نه لکه کافران چې ظلمونه کوي نو موږ به دواګانې کوو الله پاک ته چې الله پاکه ته د مسلمان د دې ظلم نه خلاص کړي او کافران د خدای تباه او هلاک کړي آمین دا زموږ دوستان نه کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاید هم دی چې لکه شین سترګې کافر سره دا زما دوست نشي کېدی او د دې په خیرخوا به تاسو نه دوکه کېږئ که نه لکه موږ له دا نه دي په کار به چې دوی سره دوستي شروع کړو که نه لکه په عامه دغه باندې او زموږ وطن ته یې بس خدای نور خیر پېښ کړي او کشمیر له دې الله پاک دغه شان ازادي ژوند ورکړي لکه څنګه چې زموږ د کافرانو آزاد شوی دی دوی له خدای دغه شان ازادۍ دغه ورکړي آمین آمین بالکل موږ به هم دعاګانې کوو چې بس الله پاک دې اوس اساني فرماو کی امین امین ثم امین او بس ټول مسلمانانو ته این دې مونږ کوي که نه نو بس دواګانې کوي د کشمیر دپاره فلسطین دپاره کوم د مسلمانانو تکلیف هغه ټول لپاره دواګانې به کوو انشاءالله انشاءالله او دا دواګانې به انشاءالله یو زمانه راځي دا خیر رنګ به راوړي چې انشاءالله دا مسلمانان به او ودې کافر تورور کېږي د خیره سره بالکل بالکل همداسې ده انشاءالله انشاءالله ډېره مننه بس واجب نور حکیم لالا ته سلام وایم او باچا لالا ته باندې سلام وایم وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل همداسې ده چې یو ورځ به راځي موږ به ګورو الله دې هغه ورځ زر راولي چې کشمیر هم موږ په آزاد ملک په توګه باندې وګورو دا د 78 کال څومره جدوجهد دی د ازادۍ دا دی چې دی الله پاک اوس رښتیا کړي او دیدو ته دې اساني وکړي یو بل کال اخلو ګورو څوک دي څه ویل غواړي هلو السلام علیکم هلو هلو بس دا کال هم ما په خیال ډراپ شو نو نن پروګرام چې دی د دې لکه چې کوم اهمیت دی یا خاصیت دی همدا دی چې نن ورځ چې کومه ده د پاکستان په تاریخ کې د هرې میاشت یو نه یو ورځ داسې ده چې هغه ډېره زیاته مهمه ده او زموږ دپاره موږ لکه دا ملک چې دی څومره په سختو باندې زه به وایم چې ګټلی دی آزاد کړی دی د کافرانو نه نو دا قرباني چې دی که نه دا د تاریخونو کې ډېره عظیمه قرباني ده او بیا د کشمیر تر اوسه پورې چې کوم جدوجهد روان دی د 6 نومبر نه قتل عام نه تر اوسه پورې د هغو نسل کشي روانه ده خو الله پاک دی چې د مسلمانانو نه تعداد هلته کمیږي د هغوی د شمیره همغه شان ده کافرانو څومره هم کوششونه وکړو چې د مسلمانان ته ختم شي خو الله یې نه ختموي او دغه شانتې به د مسلمانانو نسلونه هلته وي او هغوی به ازادي خامخا ګوري بس آخري کال به په دې پروګرام کې واخلو زموږ وخت هم ختمیږي ګورو څوک څه ویل غواړي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی څوک رو کوم ځای نه ملک نورالدین خبرې کوم چیرپری چاو جی ملک صاحب تاسو به څه ویل غواړئ سلام خوشحالي ښه تعالی مقامه ده آمین فاطمه اعظم ته ډېر سپیشل سلام یا وعلیکم السلام خبرونه او ډېر فال سره خبرونه کوي ته دغه مو ټلیفون راوغلو مو ته راو سلام ته کوو وعلیکم السلام دا خیال لګا جی جی خوراکي زه ته خبر راکړم چې وا ته خو انسان کې یو څه پټې لګا غوته بده دا یا بده تفرګ وکړنګلا یاغه ټول وجود خوږيږي وسره بالکل بالکل دا سره کوي صحیح لګا دا مو کشمیرانو وړونه هر ځای کې ته مسلمانان وي که نه د فلسطین کې دي هر ځای کې دي که نه که افغانستان کې کچې ته ما ټولو مې زړه درس کوي مو یوې کلمې د کله دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد هغه ټول یو وړونه دي دا مو وړونه دي وړونه مې دي سیان مې دي په دومره دي مو زړه درس کوي پوه شولې که نه بالکل بالکل نو بس په څوکو سره شو سره ظلم زتا کړه هغه د الله په حالو دی الله دې تبو پربوتی او بل خبره ده مختل متفقین ته لوړل ځاله کوته نه په مو وکړلو اندغه غو په مروبه کړ مو الله فوق دې دوته د ثواب ورور سوال کې نو دا واسو د دې نه به مو څو وګورئ کې پوه شو کنه د واګونې به تا کوو بالکل بالکل صحیح ده کنه بالکل دغه د بس ته دا بلې خوراک ته ټول ته بس مو در پښپشل سلام نه وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره مننه تاسو چې د کال کو خپل څومره هم زمونږ کالرز دي زه د هغو ټولو مشکوره یم او د دې خبرو باندې زه خوشحاله یم چې مونږ ټولو ته احساس شته دی بالکل
چې چېرته ظلم روان وي مسلمان ته پکار دی چې هغه په خپل لاس باندې ودرېږي چې په لاس باندې نشي نو په خوله باندې خپل الفاظ خپل تقریرونه باندې که په هغې هم نشي نو په قلم باندې او که هغه هم نشي نو ټولو نه آخري چې کوم کار دی موږ کولی شو هغه دا چې د زړه کې ورته بد ووایو. ټول مسلمانان په دې ټول زه به وایم ملکونو کې په دې دنیا کې چې دی هغه کوم ځای کې هم مسلمان سره چې ظلم روان وي په هغې خفه کېږي او د هغې دپاره د خپل څومره هم چې د هغې وس وي د هغه اواز اوچتولو کوشش کوي او چېرته چې مسلمان کامیاب وي نو خوشحالیږي. نو دغه شانتې بس دا د پروګرام زه به اختتام کوم. نن پروګرام لږ شان سنجیده ځکه و چې نن ورځ داسې ده. اوس موږ ټول چې د کشمیر دپاره به ښه ډېر دعاګانې کوو چې الله پاک د څنګه چې دی د هغې د نسل کشي روانه ده او هغې ته الله پاک دا کافران نه پرېږدي. مسلمانان مغه شانتې دي په تعداد کې دغه شان چې دی د کشمیر ته چې دی اوس ازادي هم نصیب شي. خپل ډیر خیال ساتئ. انشاءالله د بله هفته به هم دغه بود او زیارت پورز 12 نه تر 2 پورې کور ښایست پروګرام کې به زه تاسو سره یم. نوې موضوع سره ګپ شپ به لګو خبرې اترې به کوو. هغه پورې خپل ډیر خیال ساتئ. الله پامان.